تاسو د کور د میاشتې په څونه خرچوي؟ زموږ د کور د میاشتې چې څونه خرچوي نو هغه 1 लाख روپۍ دي. 1 लाख روپۍ. الیشا دا راته ووایه چې تاسو په کور کې فیملي کمه ده او خرچه ډېره زیاته ده، دا ولې؟ جی بس خرچه خو ځکه زیاته ده چې زما والد صاحب ما خو تاسو ته وویلې که نه چې هغه بیمار دی نو تقریبا چې نه نو په هغې باندې دغه 50-60 هزار روپۍ لګي د میاشتې. د هغوی خرچه ده که نه ځکه چې هغوی بیمار دي نو په دې وجه باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو روز تاسو ملګری خانجار یوسفزی. ملګرو څنګه چې تاسو دا ویډیو کلیپ وکړو د الیشا چې په دې کې هغې په دې انټرویو کې وویل چې زموږ د کور تقریبا 1 लाख روپۍ دا زموږ خرچه ده او بیا دې هغه تپوس وکړو چې دا 1 लाख روپۍ څنګه خرچ شوه. نو هغوی چې زما د پلار باندې تقریبا 50-60 هزار روپۍ دا زما پلار باندې بیمارۍ باندې لګي او دا بقایا چې کوم زموږ د کور خرچه ده. بالکل ټیک ده. خو دې کې شی دا دی تاسو ته زه یو ویډیو کلیپ تاسو ته ښیم لکه موږ دا نه وګورو چې موږ په چا باندې تنقید کوو یا موږ د چا چې کوم نه دغه په دې ویډیو کې نه. ما چې دا ویډیو وکړه په دې دغه انټرویو دا چې کله دې انټرویو کړی ما دا ویډیو کړه ډېر ورځونه خیال ما چې په دې باندې خپل یو ویډیو جوړم خپل پښتنو سره به شریک کوم خو بس لږ مصروفیاتو په وجه باندې چې کوم ټایم نه میلاو د ټایم میلاو شوی ما چې بس خپل پښتنو سره خپل چې کوم پیغام دا شریک کوم. نو خبره داره چې زه خو به دا وایم که پښتون هر څومره هم غریبي او هر څومره هم چې کوم دی نو زه وایم چې لکه بښنه غواړم داسې الفاظ استعمالوم که هر څومره هم بېغیرته شي یا هر څومره هم چې کوم دی هغه لاندې پرېوځي. نو زه دا نه وایم چې د سړي پلار به دومره سخت بیمار چې هغه باندې 50-90-60 هزار روپۍ پورې ماهانه هغې باندې پیسې لګي او هغه به چې کوم دی نو بیا داسې قسم لارکتونه کوي. تاسو دا ویډیو چې کوم دی وګورئ نو بیا راځو خپل ټاپک طرف ته. جواب نشته دا ستا په شان مخ د ګلاب نشته یاره د وسم دی جواب نشته زارانه ورک شو ستا د مخ په تماشه کې وای 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 زه هم زړګی لرم سینه کې زړګی لرم. نو تاسو چې کوم دی دا ویډیو وکړه تاسو خپله چې کوم دی نو کتلی شئ په دې کې چې لکه اوس موږ ته دا نه هم چې موږ یا دروغ دی وایي یا موږ وو خو لکه چې داسې قسم دا یو سړی بیماري چې په هغه باندې 50-90-60 هزار روپۍ په هغه لګي او هغه راځي بیا او داسې ګډاګانې کوي او لکه که نه تاسو وکتل څنګه چې هغه ګډا څنګه دغه وکړي. بل یو ویډیو کلیپ ته چې په هغې کې دا مور او لور چې کوم دی هم ګډا کوي دا ویډیو کلیپ دا هم وګورئ تاسو. تاسو چې کوم دا ویډیو کلیپ هم وکړو لکه د سړي پلار بیماري لکه 50-90-60 هزار روپۍ پورې په هغه باندې پیسې لګي او بیا به یو دغه چې کوم دی مور لور به داسې ګډاګانې کوي او بیا پلار هم چې کوم تاسو وکتل هغه هم داسې ګډاګانې کوي. نو ما وی چې یاره دې حوالې سره به ویډیو جوړو تاسو سره به شریکو. موږ دا نه وګورو چې موږ د چا بیماري غلط ثابتول غواړو نه کم سے کم موږ د پښتو دا ښیي په دنیا کې هر ځای تاسو وګورئ یو سړی داسې سخت بیمار نو هغه دا نه ګډاګانې کوي نو دا پیسې صرف په دې ګډا کې نه دي چې یو سړی دا وایي چې موږ مجبوري نه کوو او موږ ته پیسو ضرورت دی چې موږ ګډاګانې کوو یا په دې دغه نورې لارې هم بل لا شی دی. الحمدلله الله پاک نه وغواړي الله پاک سره خپل مینه محبت پیدا کوي الله پاک ته مسکي ودرېږي دا الله نه وغواړي الله به درکوي. انسان څه شی چې تاسو به په دې ګډاګانو کې دغه درکوي. ملګرو دا یو وړه غونتې ویډیو ما چې تاسو سره به شریکوم په دې باندې زما ډېر ورځونه خیال و بخښنه غواړم که چا بېدرېداري شوي هېڅ مقصد مو دا نه وکړي چې موږ په دې ویډیو کې دغه وکړو. نو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو زموږ خانما افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره زموږ ویډیو شیر کړئ ویډیو لایک کړئ. والسلام.